السلام علیکم. زه عرفان حسین علي دا وخت زه په ضلع شانګله کې موجود یم او تاسو د ضلع شانګلې د موسمي صورتحال نه خبرومه. که موږ خبرې وکړو پرون د شپې پی ډي ایم ای یو نوټیفیکیشن جاري کړی و چې د سبا نه به نوی موسمي باران چې کوم دی هغه به شروع کیږي د یوې هفتې دپاره او دا به وقفې سره ورېږي. په ضلع شانګله کې دا وخت باران چې کوم دی هغه شروع شوی دی، نوی سپیل چې کوم دی هغه را داخل شوی دی. که موږ خبرې وکړو د نیشنل ډیزاسټر منیجمنټ اتارټي نو د 28 جولای نه شروع شوي د بارانونو سلسله کې تر دې دمه 80 کسان چې کوم دی هغه په حق رسیدلي دي په ټول پاکستان کې او 150 تنان په دې کې جوبل شوي دي. د ټولو نه زیات نقصانات په خیبر پختونخوا کې شوي دي، په کم کې چې 13 تنان هغه د دغه بارانونو له وجې وفات شوي دي. که موږ خبره وکړو نو د ډسټرکټ انتظامیې لخوا په خوړونو او په دریای اباسین کې دفعه 144 چې کوم دی هغه هم لګولی شوې ده. د دې لپاره چې د خلکو حفاظت وکړلی شي، خلک چې کوم دی هغه د خوړونو او سیندونو نه منع کړلی شي. د دې نه علاوه که د ننني باران خبره موږ وکړو نو مختلف داسې تنګي، داسې خوړګۍ یا داسې ځایونه یا خوړونه په هغې کې اوبه چې کوم دي هغه سیوا شوي دي. مختلفو ځایونو کې اسماني بجلي چې کومه ده هغه هم ارغښتې ده چې د هغې د وجې نه اوبه چې کومې دي هغه ډېرې زیاتې سیوا شوي دي. د دې نه علاوه که موږ خبره وکړو په خوړونو کې او دریای اباسین کې د اوبو فلو چې کومه ده هغه لا نوره سیوا شوې ده. د دې لپاره د ریسکیو 112 سیول ډیفنس او دا شانتې نور چې کوم ډسټرکټ اډمنسټریشن دی د هغې د خوا په روزانه معمول باندې پیټرولینګ شروع شوی دی. هغې د سیندونو خوړونو په غاړه ګرځي او خلکو ته دا یو خبره کوي چې تاسو د سیندونو او خوړونو چې کوم دی ځان لرې وساتئ، ځکه چې هیڅ داسې پته نه لګي چې په ناڅاپه کې دې کې اوبه سیوا شي او هغه یو ناخوشګواره واقعه چې کومه دی هغه مخې ته راشي. دا د ضلع شانګلې تازه صورتحال دی د کوم نه چې ما تاسو خبر کړئ. انشاءالله تعالی چې داسې نور څه هم وي نو تاسو به د سونو پښتونخوا د فیسبوک پیج نه وخت په وخت خبرو. ډېره مننه.